دوه قسمه درو خلق په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وایي او د هغې په حدیث مبارکو کې د سره ذکر نشته دی چې یعنې موږ څومره تلاش وکړو په هغې کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره د سره یو څیز هم نسبت نشته دی. کې یوه دا خبره ده چې اکثر ملګري زمونږ دا خبره کوي نبي علیه الصلاۃ والسلام تقریبا 99 یا 100 مرتبه چې کوم دی هغه ابوجهل له دعوت ورکړی. او دویمه خبره دی کې دا کوي چې یو ځل زول او طوفان او ډېر سخت زیات باران او نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی هغه ورلو او د ابوجهل ور یې وټکاو. ابوجهل وفرمایل چې په دې زول او په طوفان او په دې دومره سخت باران کې چې کوم دی څوک ضرورتمند به راغلی وي، هر څوک ضرورتمند وي نو زه به نن خامخا د هغه حاجت پوره کوم. چې کله ابوجهل ووتو وي نبي علیه الصلاۃ والسلام ورله د دین دعوت ورکړ. دا دواړه قسمه خبرې چې کوم دي دا د سره په احادیثو مبارکو کې د دې څه ذکر نشته. څومره چې تلاش وکړی شو په هغې کې د سره هم د دې دواړو خبرو ذکر نشته. د نبي علیه الصلاۃ والسلام ابوجهل له ډېر زیات دعوت ورکړی دی، خو داسې یو محدود عادت مقررول چې یعنې 99 یا 100 مرتبه یې ورکړی نو دا خبره په احادیثو مبارکو کې نشته دی. خلک دا د حدیث په نوم باندې چې کوم دی دا خبره پیش کوي. او بله دا خبره خو ډېره زیاته مشهوره ده چې دا د زور او طوفان والا چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ورلو ابوجهل چې کوم دی بیا هم خبره قبوله نه کړله. نو په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته دی. دا خبرې چې کله هم کوئ نو په دې باندې لږ سوچ کوئ، ځکه چې دا خو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دروغ ویل دي او په نبی علیه السلام چې څوک دروغ وایي ما په مخکې ویډیو کې هم دا خبره کړې وه. نبی علیه السلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، چې چا په ما باندې دروغ وي په قصد سره وي. زه صحیح دا خبره خو چاته پته نشته، ډېر اکثر علما کرام هم داسې دي چې هغه ته دې خبره پته نشته چې دا د ابوجهل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا واقعه چې پیش شوې ده دا چا کړې ده چا نه ده کړې، هغوی هم چې کوم دي په بیاناتو کې پیش کوي. تبلیغیان حضرات په دې خبره کې پیش کوي وي نبی علیه الصلاۃ والسلام په هر حالت کې چې کوم دی دعوت چلولی دی. کفارو له ورغلی دی خبره خو ټیک ته په هر حالت کې چلولی دی، خو چې کوم په حدیث مبارکو کې راغلی دی هغه به ته فرمایي. ته له ځانه چې کوم دی داسې یو واقعه ساده کړي، داسې یو قصه ساده کړي چې هغې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره څه تعلق نه وي، نو خو ته په نبي علیه السلام دروغ وایي. او که ته په نبی علیه السلام دروغ ووایې نو ته خو په دې نیت دا خبره کوې چې جوړ دا نبي علیه السلام کړې ده. ځکه چې اکثر زموږ کوم ملګري تبلیغیان حضرات دي هغوی سره علم نه وي، لکه همداسې د یو بل نه خبرې اورېدلې وي، لکه په بیاناتو کې اورېدلې وي یا چې کوم دی د مازدیګر چې کوم خلک بیانونه کوي په هغې کې اورېدلې وي، نو هغه بیا هغوی وایي دا شوي دي. نو څومره چې ملګري دي د یو واقعي زه به تاسو ته انشاءالله داسې نور هم ډېر ووایم چې په هغه زموږ په عوامو کې ډېر زیات مشهور دي، خو هغه چې کوم دی په اسلام کې د هغې دپاره څه مطلب حقیقت نشته دی. لکه تېره ویډیو کې ما چې کوم دی دغه یو یهودي چې کومه بوډۍ وه هغه چې کوم واقعه نبي علیه السلام سره پیش شوې وه نو هغه هم دروغ وه او داسې دا هم دروغ ده. اکثر خلک چې کوم دی دا واقعې پیش کوي، نو تاسو د دې نه احتراز وکړئ، د دې نه ځان بچ کړئ او داسې قسمه خبرې دا په معاشره کې د سره مه پیلاوئ. او زما دا ویډیو چې څوک هم ګوري او هغه کله هم بیان کوي یا چې کوم د تبلیغیان حضرات دي نو هغه ضرور د مازدیګر په بیان کې یا په مشوره کې دا خبره خامخا وکړي. دا دوه قسمه درې قسمه کوم واقعیت تاسو ته ما بیان کړل نو دا د سره هم په بیاناتو کې مه وایئ، ځکه دا خو په نبي علیه السلام دروغ دي. دا خو په دې نبي علیه السلام فرمایي چا چې په ما دروغ وي په جهنم کې ځان له ټکانه تیاره کړه نو بیا به چې کوم دی یو کس د جنت د تلو په حیرس کې جهنم ته لاړ شي او په نبی علیه السلام به دروغ وایي، ځکه چې زمونږ خو نبي علیه السلام سره ډېر محبت دی، موږ نه غواړو چې په هغه باندې داسې یو کلمه هم ووایو چې هغه د نبي علیه السلام نه ثابت نه وي. نو دا بیان چې کوم دی دا تاسو ځان سره مخکې شیر کړئ او کوم ملګري چې کوم دي هغوی د دې بیان مطلب دا خبرې کوي په خپل بیاناتو کې چې اکثریه خلک به په دې مسلو کې چې کوم دي نن سبا انختی وي دا کارونه بالکل فری دي او د دې نه توبه وباسي په څه چا باندې. یو کس چې هغه ته یوې ګناه پته نشته په لاعلمۍ کې یو خبرو کې خو بیا خیر د څه خبره نه ده، خو که نه په لاعلمۍ کې نه وي او همداسې چې کوم دی هغه ته پته وي او دا خبره کوي نو خو بیا ډېر زیات ګناهګار دی.